د تاجر اتحاد د بازار د مرګرو چې مونږ له 16 غنټې بجلی راکړي کوشري نه راکړي نو مونږ به د خلاف په دې چوک کې برابر احتجاج کوو او شټر ډاون هړتال به کوو تر هغې پورې به د سره مونږه دوکانونه به مونږ نه کولاو هړتال به زمونږ وي کومې پورې چې دیم د دې کرسۍ نه رخصت کړي نه وي. بیا دا ټول د تاجر اتحاد چې څومره تنظیم دي زمونږ او زمونږ چې څونه دوکانداران رونه دي مونږ به شټر ډاون کوو او دا روډ به انشاءالله بندو او تر هغې به بند وي چې تر څو بیا د اکسین او د ایډیو تک بسترې نی ګول کړی زما دلته په دې کرسۍ نی خوښه زه به ستا خلاف های کورټ ته ځم سپریم کورټ ته ځم زه په تاسو به حصه هم کولی شم چلې راځي تاسو خو په صابون ولاړ یې پوه شوې خو زه نه یم ولاړ مشران وویلې چې بس دغه چوک ته به وځو او هغې پورې به مونږ چوک کې ناست یو چې څو پورې د اکسین زمونږ بجلي نه ټیک کړې وس او د بجلی دا حال دی وروره چې بس په ټوله ورځ کې چېرته ګنټې له راشي هم خدای خبر چې کم ټایم کې راشي سړی پې نه دې په تلو پې شو نه دې په راتلو پې شو دا خبرې ترې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو له زه اول د الله پاک ډیر شکریا ادا کوم چې هغه موږ له د دې توفیق راکړو چې کومه مهنګایي موجوده راغلې ده او کوم موږ ته خصوصا د لوډ شیډینګ مسله ده په دې باندې موږ له د خبرو کولو توفیق راکړو او بیا زه د دې میډیا د ورونو ډیر شکر ګزار یم چې دوی په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له راغلل او زموږ د اواز یې واورېدو. زه د خپلې کابینې د دې بازار د مرګرو ډیر شکر گزار یم چې دوی موږ سره په دې شیز کې شرکت وکړو او زموږ حوصله افزایي وکړه. د ټولو نه اول خو به زه د بجلی په هکله باندې یو څو خبرې وکړم. څو ورځو نه موږ باندې مستقل ناروا لوډ شیډینګ شروع دی یعنی سهار 8 بجې بجلی بند شي او ماښام 9 بجې 6 بجې راځي. مونږ د دې بازار چې کله مونږ ته بجلی نه وي نو زمونږ بازار په تورو تیارو کې وي زمونږ کاروبار بالکل په ټپ وي. نو دا د ایکسین صاحب سره مونږ څو وارې خبرې هم کړي دي خو هغې بار بار دغه وایي چې یاره ما ته پرمټ راشي زه مجبور یم نو دا پرمټ کله دغه کمپلین کوي چې یاره ما ته خرابې راشي د هغې مسله ما ته راشي. نو زه خو په دې نه پوهېږم په پېښور ښارونو کې هم دا هر څه شته دا لنګ تنګ تارونه او دا لنډ ډنګ معاملې دي نو ده ته بیا دونه تکلیفات ولې دي ده خو په موږ باندې بالکل یو ظلم شروع کړی دی نو موږ اوس د دې نه پس موږ نور دا ظلم نشو برداشت کولی. موږ له دې بجلي راکوي 16 غنټې بجلي د ده نه مخکې اکسین صاحب چې و هغه موږ له 16 غنټې بجلي راکوله موږ د ده نه دا پرزور مطالبه ده د تاجر اتحاد د بازار د مرګرو چې موږ له به 16 غنټې بجلي راکوي کوشري نه راکوي نو موږ به د ده خلاف په دې چوک کې برابر احتجاج کوو او شټر ډاون هړتال به کوو تر هغې پورې به د سره مونږه دوکانونه به مونږ نه کولاو هړتال به زمونږ وي کومې پورې چې دیم د دې کرسۍ نه رخصت کړي نه وي. مونږ ته د داسې سړي ضرورت نشته چې هغه زما معاشي قتل باندې راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې کومه مهنګایي په دې وطن کې راغلې ده د دغې خلاف مونږ تاجر اتحاد پرزور مذمت کوو او د دې اوړو باره کې چې مثال دا بحران د صوبایي حکومت دی او که دا مرکزي حکومت دی نو دوی د دې خبرې ازاله وکړي چې بای د غریبو عوامو ته زمونږ تاجرانو مرګرو ته د غریبو دکاندارانو ته عوامو ته د دا اوړو په صحیح ریټ باندې ورکړي شي او د دې فیصلې مونږ ډېر خراج تحسین پیش کوو. کومه فیصله چې د اے سی صاحب یا ډي سی صاحب یا فوډ کنټرولر صاحب کړې ده چې دا کوم اوړه به د آټا ډیلرانو له راتلل او د عوامي نمایندګانو له ورکړي دي نو موږ د دې ته ډېر خراج تحسین پیش کوو چې ډېر ښایسته اقدام هم پورته کړی دی. نن زما د وطن خور مور ته زما د وطن غریب رور ته په اسانه باندې په کلي کې په خپل درشل باندې اوړه ملاویږي او دا خلکو ځکه واویله جوړه کړې ده چې دې خلکو به اوړه په ټول او پیکینګونه به ولا بدلول کو اتیا سل بورې برالي شل به ورکړې اتیا به پټې کړې او هغه به هم په دې غریب عوام باندې په 3,000 روپۍ باندې خرڅول. نو موږ د دغه فیصلې ډېر خراج تحسین پیش کوو اے سی صاحب ته خصوصا چې هغه دا یو ډېر احسن اقدام اوچت کړی دی او ډېره ښایسته فیصله یې کړې ده. بله دا چې زموږ د امن و امان مسله ده په بازار کې ځکه چې زما خو دوکاندار نه د ورځې په امن کې دی او نه د شپې په امن کې دی. د ورځې زما چې کومه سولي وي کو موټر سایکل وي کو موټر وي هغه مانه غیبیږي. مونږ اف آی آر کړي دي د بازار له 7 موټر سایکل غیبي شوي دي تر نن پورې هغې کې یوم نه دی پیدا شوی.
کو دا حالي د شپې زمونږ نه د ایسیګانو دغه هغه سپلیټې پټېږي د شپې غلاګانې کېږي د ورځې غلاګانې کېږي اخر موږ به څه کوو موږ دلته کې عمل نشته موږ د ډي اس پي صاحب نه د ډي پي او صاحب نه دا مطالبه لرو د تاجر اتحاد د پلیټ فارم نه چې موږ له دې تحفظ راکړی شي زمونږ چې دا کومې غلاګانې شوي دي فوراً د دې خلاف اکشن واخیستل شي او موږ ته د خپلې موټرسایکلې موږ ته د خپل شیزونه هغه کو زمونږ نه د شپې پټ شوي دي کو د ورځې پټ شوي دي هغه دې موږ ته حواله کړي شي درېیمه خبره به زه دا وکړم چې کومه د ترانسپورټ مسله زمونږ راغلی وه د دې عوامو ته او خصوصا د تاجر برادرۍ ته چې ماښام دا دکان بند کړي نو په ګاډي کې کینی دلته کې د ترانسپورټ والا ډرایورانو یو نارواز خپل ریډ شروع کړی دی کو څوک 200 والی کو څوک 1.5 للی هغه د هغه انوسی هغه سره ده زه ای سی صاحب د دې خبرې د ورکوم چې صاحبه راپاسه دې ته خپله نرخنامه وښیه دا سی ان جي د یوې میاشتې پورې بند ده نو د یوې میاشتې پورې دا لیکل دي وشي چې دې به دغه مناسب کرۍ اخلي د دې نه پس په کرۍ واپس خپله 80 او 1 روپۍ اخلي اوس دا څه للي ټیک ته موږ منلې ده ورسره خو د دې نه پس کورې چې بیا سبا له د عوامو دا موږ دکانداران دوی سره موشت او ګریوان نو دوی راوغواړه موږ به هم در شو او زموږ په منځ کې یو معاهده وکړه یو لیکل وکړه چې دا سی ان جي د یوې میاشتې پورې بند ده نو دا صرف دا کرۍ به د یوې میاشتې پورې سیوا وي د دې نه پس چې سی ان جي کولو شي کرۍ به واپس خپل حد ته راځي زه د دې ټولو ملګرو ډېر شکر ګزار یم ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه السلام علیکم تاسو څه وایئ چې په دغه اړه باندې بجلی باندې خبره چېرته وکړئ ښه بازار کې کومه بجلي نشته دی خلکو ته مسلې دي څنګه چې تاسو وایئ څه وایئ په دغه باندې نو ملګري تاسو اوسې کړل ځای په ځای تاسو هم ګرځېدی تاسو د دکانداران رونه وکتل چې په توره تیاره کې ناست دي داسې زموږ دا بازار چې دی دا د شبقدر تحصیل شبقدر یو مین بازار دی یو مشهور بازار دی او دلته کې ډېر زیات رش وي د ګاهکانو نو زمونږ کاروبارونه دي بجلی په وجه ډېر زیات متاثره شوي دي ډېر زیات خراب شوي دي بجلی نه وي دلته زیات تر داسې پکې مشینرۍ هم شته دی چې د بجلی د وجې نه چلیږي نو دوی وایي پرمټ دی نو دا پرمټ په د کله پوري مونږ خو کتل چې راغلو یو کالو شو چې 8 بجې دی بندۍ بجلی او اوس تقریبا دا 5 بجې ټایم دی لا بجلی نه ده راغلی نو که داسې حل وي نو بس مونږ هم د خپلې بورې بسترې ګول کو او لاړ به شو چې ته کې به بل څه روزګار دا خو زمونږ معاشي قتل مکمل شروع دی دکاندارانو سره مکمل زیاتې دی سره د دې چې زمونږ بازار چې دی دا کمرشل یونټ جمع کوي زمونږ بجلی دی د شپې کارخانو له ورکي د هغې نه غټ ډیمانډونه او غټې روپۍ د افسران اخلي نو مهرباني دې وکړي چې مونږ ته د خپل حق د بجلی چې کم دی دا مونږ ته میلو شي او که نه داسې ونه شي نو موږ به بیا دا ټول د تاجر اتحاد چې څومره تنظیم دی زمونږ او زمونږ چې څونه دکانداران رونه دي موږ به شټر ډاون کوو او دا روډ به انشاءالله بندو او تر هغې به بند وي چې تر څو بیا د ایکسین او د ایس ډي او ته بسترې نه ګول کړی تاسو څه وایئ د دغه بجلی په اړه کې څنګه چې دوی وي چې موږ به روډونه بندو چوک ته به راوځو آیا دغې پورې به تاسو ځئ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او د پریس والو خصوصا چې په لنډ وخت کې موږ سره ډېر کوآپریشن وکړو زه دا خبره ده چې ملګرو کړله پېښ وي د بجلی متعلق زموږ شبقدر په بجلی باندې ډېر پسمانده دی خصوصا دا بازار زه چې مثال په طور 04 ټیریپ کې یونټ ورکوم که نه نو دا کمرشل دی پېښ وي او کمرشل دی ته وي چې زه بزنس کوم نو چې دې ما ته بجلی را نه کړي زه به بزنس په څو کوم پېښ وي سوال دا پیدا کېږي چې مثال په طور بازار کې مونږ سهار راشو او ماښام لاړ شو شپه خو زمونږ کوري پېښ وي هغه څه نو چې په بازار کې زه سودا پرانا خرڅه نه کوم پېښ وي زه دله څه بل ورکوم اې نه کېږي پېښ وي ما مزدورونه نه کړله همداسې لاړم پېښ وي که مثال په طور سرکاري ادارې دي یا مثال په طور سرکاري اکسین دي یا عمله ده لاندې باندې هغوی ټول منتلی دغه اخلي تنخواه پېښ وي یو ورځ پکې
لیټ لا نه کېږي پوه شوې نو چې ته تنخواه اخلې پوه شوې ماله به بجلي راکې او چې ماله بجلي نه راکې او ته تنخواه نه اخلې زما دلته په دې کورسۍ نه خوښه زه به ستا خلاف های کورټ ته هم ځم سپریم کورټ ته هم ځم زه په تاسو بحث هم کولی شم چلې راځي تاسو خو په صابون ولاړ یې پوه شوې خو زه نه یم ولاړ پوه شوې ستاسو د کور د تلو مال چل راځي که بل ته لا نه ورځي که نه پوه شوې خو مال ډېر ښه راځي بس تاسو اپیل درته کوم چې تاسو خپله قبضه درسته کړئ پوه شوې د عوامو له بجلي ورکړئ تاسو مینا بازار ته بالکل دغه لګولي دي کیبل پوه شوې غلا پکې د کوم ځای نه ده ټول مینا بازار ته د دې باجو ادروایز سیسټم هم کړي دي پوه شوې دا سولرې او بیا مثال په طور تاسو سهار چې ماښام شي سهار نه ماښام شي پوه شوې سهار راځو پرانه تیاره کړي ماښام ځو بیا تیاره کړي پوه شوې زه ټول ته اپیل کوم پوه شوې چې زمونږ کوم دغه روان دي دې ته تیاری وکړه چې دا څوک ګوري که نه چې انشاءالله د ظالم خلاف چې کله ودرېږو که نه چې تاسو راپسې شاته ولاړ یې پوه شوې او انشاءالله کومبي ډب به موږ خورو انشاءالله کم یو وګه شوکت ده تاسو کې شوکت بھائی دوی وویلې چې یاره بجلي نشته دی زموږ په کارونو باندې کافي اثرات پرېوتي دي څومره پورې په دغه بازارونو کې د کارونه متاثره شوي دي د بجلۍ په وجه باندې بسم الله الرحمن الرحیم زه خو لاول ستاسو ډېره شکریا ادا کوم مشرانو خو ډېرې خوندورې او ښایسته خبرې وکړلې بایجان خبره داسې ده چې یو خو حالات ډېر زیات خراب دي بل د بجلی موږ ته ډېر زیات تکلیف دی د مشر خبره وکړه زه چې څومره اندازه والم نو په شب قدر بازار کې ټول کیبل لګېدلی دی دوی به مخکې وایي چې غلاګانې کېږي د بجلی غلاګانې کېږي نو اوس خو بجلی غلاګانې نه کېږي ټول شب قدر بازار چې څومره دی دا کیبل لګېدلی دی سوال نه پیدا کېږي چې یو دکاندار دی راپاسي او هغه د غلا وکړي زما په خپله میټر دی زما په 4 دکانونه دي او په خدای د باور شته زما کله 40,000 روپۍ بل راځي کله 35 راځي کله 50 راځي نو په دې کې هم دوی موږ له بجلي نه راکوي نو بس موږ به یا خو داسې کار به وکړو چې دا روډونه به بند کړو اورې او که دغه نه بس بیا به سوسایډ وکړو بس تیل به راوالو په ځان باندې به تقید نور خو حالات خاص هم خراب دي دکانداري نشته مهنګایي زیاته ده ورځ په ورځ خیږي عوام په ټینشن کې دی یو طرف ته دوی بجلي نه راکوي نو بس مشران وویلې چې بس دغه چوک ته به وځو او هغې پورې به مونږ چوک کې ناست یو چې څو پورې د اکسچینج زمونږ بجلي نه ټیک کړې والسلام ګرانه څه وایې دغه ملګرو ویلي چې سوسایډ طرف ته به مونږ ځو زموږ کارونه تباه شو مهنګایي ده په دغه اړه باندې څه وایې چایا د بجلي د بازار دپاره څومره پورې ورکول پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم د خپل یونین د ملګرو او خصوصي ستاسو میلماني د میډیا والا ټول شکریا ادا کوم خبره داسې ده چې زمونږ ټول دکانداران چې دي په دې بجلۍ باندې روان دي مونږ سره کومه طبقه د درزي دي مستري دي وغیره وغیره وګوره بغیر د بجلۍ نه د هغوی کاروبار مطلب نیمګړی دی مطلب دا ممکنه نه چې بچو له مطلب رزق وګټي یو خو اصل مهنګایي ده حالات خراب دي بل دا دی چې مطلب دکاندار راشي په دې تمه باندې چې بچو له به مطلب سیروړو وګټمه نو چې دکاندار راشي بازار ته بجلي وطني درزي شو یا مصري شو داسې نور مطلب مشیندرو والا دي نو هغوی روزګار په څه شي باندې وکړي د دکان کاریان هم پې شاټ دي د بجلي بل پې ریګولر راځي په هغې کې خو ماف کېدل نشته او د بجلی دا حال دی وروره چې بس په ټوله ورځ کې چېرته ګنټې له راشي هم خدای خبر چې کم ټایم کې راشي سړی پې نه دې په تلو پې شو نه دې په راتلو پې شو دا خبرې ترې دي نو زه یم دا دکانداران دونه مجبوره نه شي چې غلط طرف ته لاړ شي او د دې کسانو خلاف پر راپاسو مطلب آیا دا زمونږ حق نه دی یا په پاکستان کې بجلي نشته مونږ دې په دې باندې پوه کړي مونږ ته خبرې وضاحت وکړي مونږ خپله د پاکستان شهریان یو د پاکستان زمونږ دی په دې باندې پوهېږو که مطلب بجلي نی په اسلام آباد کې یا په نورو ښارونو کې بجلي نی نو بیا ټیک ده زمونږ مطلب څه ګیله نشته خو که نه مطلب د نور ښارونو کې مطلب بجلي وي هغوی ته دا څیز اویلیبل وي
او زمونږ د خلکو نه ورکوي وجه څه ده چې زمونږ خلک بل نه ورکوي دا مسمنو که دوی وي چې دا غلاګانې نو غلاګانې روره نشته کیبل یې لګولي دي ښه مزېدارې او تقریبا چې 10% خلکو ځان ته سولر سیسټم کړی دی هغه بوج هم په حکومت باندې کم شو بیا ولې ته مال بجلي نه راکې مال خیر د سره سره وکړه د شپې مطلب دا کومه بجلي چې ورکې هغې کې لږ کمې راوله او د ورځې خدای ته وګوره موږ له بجلي برابر کا زموږ دکانداران اسم مطلب کله پې کرونا راشي رور او کله پې څه مسلې راشي اوس پکې د بجلۍ بحران دی نو ګرمي تېره شوه موږ ویزه خیر دی بس د ګرمۍ کې مطلب د بجلۍ استعمال ډېر دی نو زه دې کې ګزاره وکړو نو هغه ګرمي هم تېره شوه هغې کې هم خوځه پلې شو اوس دا یخني راله نو دا به کم ټایم کې دا بجلي ټیکېږي نو بس مهرباني دې وکړې شي موږ له دا بجلي راکړي بس موږ به مجبوره شو او لاړ به شو خپل بچي به مرو باسو او په خپله به مطلب دې روډونو ته به لاړ شو دا واورېدل او ناست پې هغې پورې چې څو پورې زموږ مطلب دا خبره نه منلی شي او یا هم دې خپل کور ته نه لېږلی کوم ذمهوار کس چې دی نو بس دغه یو خبره ده چې خیر موږ سره رحم معامله وشي که دا بجلي مطلب ویم نه او په شارټېج مې خو خیر دی موږ له دې د ورځې په ټایم کې لږه د بجلي لږه زیاته کړي دا ټایم دی ولا زیات کړي د هغې نه خیر د کټوتي دی وکړي د شپې دی لږه کمه کړي خو لکه زموږ ټول دارومدار په دې بجلۍ باندې دی بس مهرباني ده ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو د میډیا والا ډېر شکرګزار یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلی خبره داسې ده د بجلۍ ټول عمر ډېرې ښایسته خبرې وکړلې زه یو ساده غوندې خبره ته کوم چې دا زموږ مارکیټونه ټول بند دي او دې کې د رڼا هېڅ سیسټم نشته ظالمه تا 10 ورځې هفته کېږي تا بجلي بنده کړې فیس د څه نه چارج زه کپړې دوکاندار یم زه جوړه په 100 توخیم یو پی ایس ډون دی بیټري ډون شمسي سیسټم دلته نشته دی بله ته چې وایې ما سره بجلي نشته یا دا لوبه ده یا هغه لوبه ده بله په اف سی کې پروګرام ټوله ورځ مکمل بجلي وچلوله صرف حکومت دپاره بجلي شته سیاست دپاره بجلي شته دی او زموږ دپاره بجلي نشته دی بیلونه وګوره ګرانیت ته وګوره دې ټول هغه ته تاسو ښه سوچ وکړئ برای مهرباني وکړئ نورې خبرې ډېرې نه زیاتومه خو موږ دا پر زور مزمت کوو چې د بازار بجلي ټیک شي که پرکه ټیک نه شوله ته زموږ په سر دغلته ناست یې بیا دغلته موږ نه برداشت کوو بیا به دا ټول نوروزو سره روکونه به بندو او ستا دفتر ته مخ ته به ناست یو چې نه یې تللی موږ به بیا نه ځو والسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بجلی بیخی نشته سار راشو او ماخام لاړ شو بچو له څه شی یو شو هېڅ هم نه شو وړلی نه ګاک راځي ګرانه ګراني ده نه بچو له څه وړی شو نه بس د کرۍ پیسې م انسان سره نه 10 لک روپۍ ما په پلانټ باندې لګولي دي 4 میاشتې بیټریانو کار کړی هغه هم ختمي اوس مې په 2.5 لک روپۍ بله بیټري اخیستې د هغه به هم انشاءالله چې ماښام کېږي ختمه به نو په څه شي باندې بچو له رزق ګټې پلانټونه هم ولګول بجلیانو بچا ته هم ورته راغلې او بجلي نشته دی دې ایکسچینج صاحب لا به موږ ورځو او د دفتر مخې ته به ورته کینو که دا مړ نه کړو ځان خو به پې مړ کړو که نه دا خپل ځان به پې مړ کړو خو بجلي دې را پرېږدي مهرباني دې وکړي والسلام